الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت دا شروع. نن څلېرشتم درس د سیرت ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت مدینه ته. قریش په دارالندوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف راجمع شو او مشوره وکړه او تیاری شروع کړو. د الله رب العالمین د طرف نه جبرئیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کو د هجرت اجازت ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی او خبرې کو او د هجرت پروګرام یې جوړ کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بستر باندې علی رضی الله تعالی عنہ هغه سملاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو. د قریشو ځوانان هغه سازشي خلک د شپې رال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه ګیره واچوله چې کله راپاڅي نو حمله به پې وکړي. دیو چل کاو. الله رب العالمین ورسره هم چل وکړو. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کله چې چل کا او ستا په مقابله کې کافرانو چې تا قید کی یا د قتل کی او یا د وباسي او دیو چل کاو نو الله رب العالمین ورسره هم چل وکړو او الله دا غوره د چل کوونکو نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ غار ثور ته ورسېدو. اول ابو بکر رضی الله تعالی عنہ غار ته داخل شو، سپارا سپای کو، سوری بند کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو. د الله پیغمبر اوده شو. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په غی کې سر مبارک ایښی و چې څه شي ابو بکر وچیچو. د سترګو نه اوښ کې لاړې د ډېر تکلیف د وجې نه، خو حرکت یې نه کو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیا راویښ شو نو په هغه ځای لاړې مبارکې وله پورې کړې او هغه درد ختم شو او 3 ورځې دیو پر غار کې وو. دلته علی رضی الله تعالی عنہ را پاڅېدو. کله چې د قریشو هغه ځوانانو ولیدو کم چې ورته په انتظار کې وو تپوس یې وکړو، خو علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې ما ته پته نشته نو هغې ډېر زیات وواهه. بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کور ته رال. د اسماء رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو. هغې ورته ویل چې ما ته هم پته نشته. نو په هغې باندې ابو جهل هم ګزار وکړو چې د غوږ نه یې ورله هغه والۍ هم را وغورځولې او بیا یې انعام مقرر کړو چې چا دوی حاضر کړه نو د هر یو په بدل کې به 100 اوښان ورکړی کېږي. تر دې چې دوی د غار ته هم رال. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره غم و. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. اے ابو بکر ستا څه خیال دی د 2 کسانو مبارکې چې الله یې دریم دی؟ مختصر دا چې عبدالله ابن اریقط سره د لار ښودلو وعده وه، ځکه هغه په د لارو کې ډېر زیات ماهر و. هغه سورلۍ جبل ثور ته راوستلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه سره روان شو. قبا ته لاړ. بیا مدینې ته ورسېدو. هلته خلکو ته پته لګېدلې وه، خبر میلاو شوی نو استقبال ته راوتلي وو او ډېر خوشحاله وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو. هر یو به د اوښې پړی نیولی او کوشش به یې کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره تشریف ویسي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا اوښه پرېږدئ، دا ماموره ده. نو اوښه هغه ځای ته ورسېده په کوم ځای چې اوس مسجد نبوي دی. هلته کېناسته. بیا پاڅېده مخکې لاړه او بیا دوباره په هغه ځای کېناسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې نه کوشو او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د اوښې نه کجاوه کوزه کړه او خپل کور ته یې ویوړه. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې سړی به د خپلې کجاوې سره یې. اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه د اوښې پړی نیولی و نو هغه د هغه سره وه. د انصارو
مشرانو به مېلمستوب کې د یو بل نه مخکې کېدو. بیا وروسته علي رضی الله تعالی عنہ هجرت وکړو، اهل بیتو، صهیب رضی الله تعالی عنہ، دارنګې بعضې مسلمانانو د ډېر تکلیفونو نه وروسته هجرت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې ای الله مدینه موږ ته محبوبه کا لکه څرنګه چې مکه محبوبه وه، او د مدینې فضا صحتمنده وګرځوه، رزق کې برکتونه واچوه او بیماریانې ترې لرې کړه. نو الله رب العالمین دا دعا قبول کړه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.